مکه مکرمه کې چې تر څو پورې د الله پیغمبر وو نو د مکې مکرمې په اعمالو کې یو عمل تبلیغ علیه الصلاة والسلام تبلیغ کول، بل عمل د قرآن کریم تعلیم د قرآن کما حساب شناسلی دا نبی علیه الصلاة والسلام داغی تعلیم نو مسلم و مسلمانانو تا ورکولو. دریم عمل د مکی مکرمی په خار کې الله د قرآن تلاوت الله پیغمبر بم کولو، کم صحابه کرام چې مسلمانان شو هغه بم کول. او سلورم عمل د مکی مکرمی په خار کې هغه او دسو. او پنځم عمل د مکی مکرمی په خار کې د منځونو د حکم د نازلېدو نه وړاندې هم منځو او د پنځو منځونو د حکم د نازلېدو نه بعد هم منځو. او شپږم عمل د الله ذکر دا یو څو اعمال د الله د اړخه راغلي. منځو پنځه وخت ده خو اذان نو، اقامت هم نو، د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ هم نو، د جنازې مونځ هم نو، د زکات حکم هم نو، روژه هم نو، حج هم نو. نو 99% احکام الله د اړخه د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه سره چې کوم راغلي دي هغه د هجرت نه بعد